تفسیر قرآن بای مفتی رحیم داد. زما په نوم باندې بیا د تفسیر قرآن خپل چینل دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورہ فاتحہ 1 نمبر آیات 1 نمبر سفارہ اور 1 نمبر رکوع. د سورۃ فاتحه خلاصہ او داغي څه تشریح تاسو ته بیان شوی و. د آیت نمبر 1 خلاصہ دا ده چې د دنیا ټول اعلی او بالا او یکتا صفاتونه الله لره دي. دا د دې صورت یو داوا هم وا، یو عنوان هم هو، یو ټایټل هم هو چې دې صورت کې اصلا دغه مسله بیانېږي چې ټول حمد و ثنا الله لره دي. اوس په دې داوا باندې دلیل پکار دی چې ولې ټول حمدونه الله لره دي. نو الله رب العزت د دې خبرې یو جواب وکړو او هغه تفسیر بیان کو چې د الله حمد و ثنا ځکه کول پکار دي رب العالمین چې د ټول عالمونو پالون کې د رب دې دغه الله دی. نو سوچ کوه چې د ټول عالمونو نگهداشت پرورش دغه خوراک سکات چې کوم ذات کوي نو هم هغه رب دی او هم هغه الله دی او ټول صفاتونه هم هغه لشو. من او تاسو کله خپل جسم لم پورا فایده نشو ورکوله، بیا که جسم پورا کو خپل اولاد له نشو ورکوله، که اولاد اوشي نو به گاونډي سره خېګړه نشو کوله، او که گاونډي سره اوشي نو به بل سره نشو کوله. نو ټول کندمیو زمنګ د ملک وزرا حکما د ټولي دنیا کندم دي. نو الله لزکه ټول صفاتونه دي او الله زکه یو دی او وحدانیت الوهیت هر څه د هغه دي چې هغه رب العالمین دی. په داسې ځایونو کې چلته انسانان نشته دی بیا الله رب العزت خلقو ته رزق وررسي او په داسې حالت کې عزتمندو چې هغه ډېر مشکل حالات یې الله خلقو له رزق ورکوي. نو نن د رب العالمین تشریح درته بیانو چې رب څه ته وایي. ځکه دا یو اهم سوال دی او یو اهم خبره ده چې کله الله رب العزت انسان دنیا ته رالیږلو هم د رب سوال یې کړی و چې کله آخرت طرف ته دا سفر کوي نو بیا به هم د رب تپوس کوي. نو د دې کیفیت نه اندازه تاسو لګولی شئ چې د رب پیژانګلو څومره ضروري ده. الله چې کله ټول انسانان د ارواح په شکل کې پیدا کړي او الله رب العزت دنیا ته را لېږل نو الله رب العزت یو سوال کړو الستو بربکم اے ټول ارواح ما ته یو جواب راکړي چې زستا سورب یم کنه یم زستا سورب نه قالو بلا تو ټول انسانیت ارواح ویلو کاغه مسلمان دی که کافر دی الته خو ارس لیدلیو اغرو نو دی وجه نه ټول ویلې آو یا الله داس څنګه جی خبره د مونږ ولې انکار کو ته بالکل زمونږ ربي قالو بلا یا الله ولنا دا څنګه خبرې کې ولنا او دا شان چې قبر د انسان لاړ شي د آخرت د ټول نړمبه منزل قبر دی. نو چې قبر کې الله ته انسان ورزي یا عالم برزخ د انسان شروع کیږي عالم قبر د انسان شروع کیږي نو الته چې انسان کیږي د ټول نړمبه سوال څه دی مر ربک
انسان دنیا کې ډیر وخت تیر کو رب خود نه دې هیر کړي مر ربو کا استا رب سوک دې نړمبنه سوالم التا ابتدایي سوالم دا انتهایی سوالم دا یادا سی وای د دنیا د ابتدایي سوال هم دغه او د آخرت هم د ټول نړمبه سوال دا دی نو دی وجه رب په جاندل ډیر ضروری دي د رب په خپل په قران کې ډېری معنی راغلي او په احادیثو کې او په عربی ژبه کې رب ټکي او رب لفظ په ډېرو معنو سره استعمالي کله دا د مالک په معنی استعمالي او کله دا د سید په معنی استعمالي کله د حاکم په معنی استعمالي کله د مصلح په معنی استعمالي کله د معبود برحق د دې په معنی استعمالي کله د سید په معنی استعمالي مالک نو دا مختلف معنی دي عزتمندو د قائم او د مربي او مدبر او جمع کون کې د ټولو معنی باندې رب راضي نو دی وجنه قران کې شکل رب راضي من به یو معنا کو کله بل معنا کله بل معنا کله انسان د پاره استعماليږي داغه د ترسته مسله بیانو لکه رب الدار د پلانی کور مالک دې ته رب الدار وای خو صرف رب لفظ کم دی دا ځان لا دا مخلوق د لپاره استعمال ناروا دی یو انسان خپل مالک ته دشي نشي ویلې شي ربي دا زما رب دی یا څوک دې تاسو کې دا څوک دی نو دا به مالک دی مالک لفظ استعمالول شي مجازي طور سره رب لفظ نشي استعمالول نو دی کې البته په اضافت سره چې رب لفظ راوالي او بل لفظ سره ملګری کې دې ته اضافت وایي د دې رب ټکی بل ټکی ته اضافت وکي او هغه غیر ذویل قول نبی لکه رب الدار د کور مالک به دا د مخلوق د لپاره استعمال جایز دی یا مثلا رب البعیر د اوخ مالک نو دا عربی ژبه کې بیا د مخلوق د لپاره استعمالي خو چې رب سره بل لفظ یوځای کی او بعض عالمان وایي چې ذویل عقول یعنی ضمیر پکې راشي نو بیا بل چا د پاره نه دي استعمالول پکار لکه ربي زما رب ربک ستارب نو دا الله د پاره ویلې شي خو د مخلوق د پاره نه شي ویلې لکه یو سړی مالک له تو ته نه وی چې هاذا ربک دا ستار رب دی مالک ورته ویلې شي پاره به لفظ خودی باندې یو سوال راځي چې قران پاک کې خدا استعمال شوی دی د یوسف علی السلام واقعا کې غالبا ارجع الی ربک لا شخ المالک لا مشر سید لا ارجع الی ربک نو موږ وایو دا آیات د یوسف علی السلام په باره کې او د یوسف علیه السلام د ملت او د هغه وخت احکامات جدا او زمونږ د وخت احکامات جدا دي هغه وخت کې مخلوق د پاره ربک ستارب دا لفظ استعمالول جایز لکه هغه وخت کې مخلوق ته سجدم جایز وا لکه د یوسف علیه السلام ته پلار او د غیرونو وکړه دغه رنګ مخ کې ملائکو آدم علیه السلام ته سجده کړې وا او زمونږ په امت کې دا ناروا شو او حرام شو او با صورتونو کې شرک دی نو دی وجنه هغه احکامات جدا دي ځکه یو حدیث کې من راغلی دا لا یقل احدکم اطعم ربک وزع ربک اسق ربک وې دا خبره تاسو مکوئ چې خپل رب له وبورکا مالک له خپل رب له او دسوکا او دسو بورکا یا خپل رب دا خوراک ورکا نو ربک لفظ ما استعمالوي خدا عربیان استعمالي عربیانو د پاره دا مساله ده زمونږ استاد په اردو کې بداسي نو چې یہ میرا رب ہے یہ نو څه ویلې شي دا زما استاد دی یہ میرا استاد ہے رب لفظ با نه استعماله او بعد دا حدیث منسوخ دی نو ربک او ربي وغیرہ ویلې کی بہرحال بهتر دا دی چې دی ویل پکار رب العالمین دی ویل پکار مخلوق تا دا د الله د پاره خاص دی بس چیزونه د الله د پاره خاص دي لکه لفظ الله د الله نوم دی بل چاله نشي کې غوسته الہ د الله نوم دی بل چاله نشي کې غوسته او دا شان رحمان د الله نوم دی
یا الرحمن الف لام سره دا خاص د الله نوم دی بل چاله نشي کې غوسته نو دا څنګه رب هم دا سه لفظ دی چې مخلوق د پاره دا نوم کې غوستل صحیح نه دی عبد الرب کې غوستل شي د الله بندا خو رب بچاله دا نوم نه دی بهرحال عزتمندو رب ویلې کې عزت نو د دې ډېری معنی دی ما تاسو ته بیان کړ یو معنی دا د تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا یو شی چې تدریجا او ترتیبا د ابتدا نه والا انتها ته رسې دي ته وی تربیت او دا د رب معنا ده نو الله رب العزت داسې تربیت کون کې ذات دی چې د ابتدا نه والا انتها پورې سيزونه رسي مثلا یو ماشوم والا تربیت دی ته وی پالنه دی ته ویل کی منګ او تاسو یو ټیم روټي ورکولې شو رب کائنات ته وګورا هغه انسان چې کله ښکارا کېدم نه تا خپل بچیم نه لیدلو چې بچی شته که نشته اسې هوا ده که بچی دی که حمل دی الله رب العزت التم یادو په درې پردو کې دننه په تیارو کې دننه التم رزق ورسو په خوله کې غاښونه نو خوراک یې نشو کولی سترګې وې سترګو باندې نظر نشو کولی لاسونه یې په هغې باندې پکړ نشو کولی لا لک سن تقطع ستا خو غاښونه هم نشته چې څه پې وچېچې ماشوموالي کې داسې وې لا لک ید تبتش لاسونه یې نه و چې څه شی پې نیولی وې خپې داسې نه وې چې قدمونه یې اغستی وې دوکان یې نه پېژاندو پلار یې نه پېژاندو مور یې نه پېژانده نو عزتمندو نور به څه پېژانده چې د کوم مور په بدن کې هغه مور یې نه پېژانده او هغه ځای کې الله رب العزت دله رزق ورکاو بیا عزتمندو ترتیبا نطفه ثم علقه ثم مزغه پهله وبوي به د ویني یو لوتله جوړه کړه به ته غوښه جوړه کړه به هغه غوښه کې اډوکی پیدا کړه به هغه کې تدریجن به پکې روح واچولو دغه ذات ته ویل کېږي رب تربیت کون کې تدریجن شیئا فشیئا سات پسات باندې هر ټیم کې ستا خیال ساتي چې ستا مور او ستانه خبره نه و الله ستانه خبرو دې ته تربیت به چې دنیا ته رالی نو غاښونه دي نو خوراک دې کلک نشو کولی معده کې طاقت نو الله رب العزت دی ينبعان لك لبنا خالصا الله رب العزت د مور په بدن کې تعالی چشمه جاری کړي تربیت کون کې ذات دی ته ویل کېږي رب دی ته ویل کېږي چې هر آن هر غړی هر ساعت کې ته نه هېریږي پلار کله نه کله د سلو شي په خپل بیمار شي چې بچي ولا راځي لته ورکی وي ورک شمنه کنځلې مورته کې مونږ پسې یو ته پسې مور داسې وخت راشي چې تا د کور نه وباسي وای دا ماشومان بارو باسا وای دماغ یې راله خراب کو ستا پلار تا د کور وباسي ستا خپلوان تا د کور وباسي علاقې والا راجم شي وای دا سړی د علاقې مناسب نه دی راځي چې بایکاټ وکړو د دې علاقې نه وباسو رب کائنات داسې دی چې د مور په خېټه کې د کافر هم خیال ساتي الله ته پته ده چې دا انسان به سبا غټېږي ما ته به کنځل کوي زما ربوبیت به نه مني او زما خلاف به ځي الله په خپل د رزق دروازې نه بندوي دا قضا ته ویل کېږي رب العالمین هم دغه تربیت کوونکی دی او آن هر غړی کې خبر لرونکی دی د دشمنانو خیال ساتي بیا چې انسان دنیا ته راشي نو چې لږ غټ شي نو بیا د پپیو باندې ګزاره نه کېږي بیا الله رب العزت دله غاښونه ورکړي بیا چې لږ نور غټ شي نو بیا د سکول د مدرسې خبره شروع شي وایي ټول عمر به دا مور پغې کې ګرځي الله رب العزت مقخو کې طاقت پیدا کی هم هغه لاسونو کې هم هغه سترګو کې طاقت پیدا کی بیا داسې پرورو دا غټیږي بددا به دا غنم خوري به جوار خوري به پل فروټو له پیدا کی الله د انسان د پاره د هر عمر د پاره د هر وخت د پاره بیلې بیلې غذا پیدا کون کی ذات ته رب ویلې کیږي داسې سہولیت سو نشي ورکولای چې الله څومره چې الله رب العزت کائنات مخلوق لور کړی دي بیا په پوی گزاره نه کیږي غاښونه ورکی بیا غټ غټ خوراکونه کوي بیا
ماشوم شي د ماشوموالي دپاره ولا لوبې پیدا کړي دي د هغې دپاره خپل دماغ ورکړي. اوس سوچ کوه که دا عقل د مور په خېټه کې د ماشوم کامل وی نو هلته به هغه محسوسولی تنګېدی به دا کوم ځای کې پروت یم دا څه شی دي. که ماشوم له الله دومره عقل ورکړي هغه وایي دا څه چیل دی. الله رب العزت تدریجا لږ لږ عقل زیاتی لږ عقل زیاتی. ستا قدم اوچتی، ستا غاښونه هم غټئ، ستا نوکان هم غټئ، ستا ویښته هم غټئ، ستا دپاره د خوراک نوي اشیا هم پیدا کوي. هی هی تق رب العالمین دی دومره ناشنا ده. بیا دې ځوان کی او بیا دې بوډا کی په اخره کې مرګ راشي او د هر دور ستا دپاره څیزونه پیدا کړي. ته چې بوډا کېږې ستا اخلاق خپله بدلېږي، ستا مزاج خپله بدلېږي. ما بل ورځ ملګرو ته ویلي د بوډا څه نشاني ده. یو سړی هم ځان د بوډا نه وایي نو دا هسې عرفي خبرې دي. د بوډاوالي دا نشاني ده چې انسان چې کله اودس ته کینی او یار څه چوکۍ بنی چې کینو بس چې په چوکۍ کینی نو پوه شوه چې یو درجه بوډا شوي. او چې کله خپه وینځي او دغه رنګې پر ناسته باندې بغیر د چوکۍ نه نشي کېناستی نو پته ولګي ته بوډا شوي. بل علامت یې دا دی چې باتروم ته ننوځي بس کونډه نه لګوي وایي زه خیر دی منه وایي څه به دا کونډه لګوي بوډا سړی. بل علامت دا دی کله پرتوغاغ زانګي بس نی اوچتی کله وروسته چې کوم دی لمن نه ختي. او دا ټول علامات دي عزتمند د بوډاوالي خو څوک په ځان نه پوهېږي. او دغه رنګې هر څیز کې به کار لري، هر چا سره به کار لري. جومات کې به شور کوي دا یو علامت دی د بوډاوالي. دماغ به کار نه کوي د الله په کور کې به هم چغې وي. بهرحال عزتمندو دا یاد لرئ ګورې زما نشاني څوک نه وي. زه چې موږ چې کومې خبرې کوو موږ عام عموما خبرې کوو دې کې موږ خپله هم راځو، دې کې زموږ پلار هم پکې راځي، زمون خپلوان هم پکې راځي. بعض وخت کې موږ خبرو وکړو نو هر سړی ځان د سوچ کې وي چې ته ما یادوي نو چونکې هغه انسان کې هغه حرکت وي ځکه ورته ځان داسې ښکاري. نور زموږ مقصد دا نه دی. که زموږ مقصد څوک ټارګېټ کول وي او هغه ته خاص سناوولي به انسان ګناهګارېږي نو موږ به داسې کار نه کوو. بهرحال دا د خندا یو څو خبرې وي دا د بوډاوالي علامت دی. نو رب دغه ذات ته ویلی کېږي. دغه رنګې ګوره زناورم غټي صرف ستا خیال نه ساتي. تا چې کور کې یو چرګوړی ساتلی دی هغه هم الله رب ته ته پته هم نه چې تا ته ورځې نه معلومي چې د څو ورځو شو. د اختر کې ګوره جګړې وي دا څاروی د 2 کالو دی که نه دی یو وایي دی بل وایي نه دی بل وایي دی بل وایي نه بل وایي غټ دی بل وایي وړوکی دی. چا ته پته نه لګېږي چې شته که نه. وایي غاښونه یې وګوره ته د څه نه خبرې دا غاښ د کوم ځای نه رالی د غوښې نه غاښ راوباسي. د مړو نه ژوندي پیدا کوي د ژوندو نه مړي. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. مړه دانه د هغې نه ژوندی بوټی راوباسي. ته مړه دانه غوزار کا ژوندی بوټی دی حرکت کوي بیا هغه ژوندي نه بیا مړې دانې پیدا کوي. د چرګې نه مړه ها پیدا کوي بیا هم د مړې ها نه غیر جاندار ها نه بیا جاندار بیا چرګې او جاندار پیدا کوي. موږ ته پته نشته په دې باندې څومره د الله رب العزت د فرشتو او د کائنات په ذریعه خواریګانې کړي او موږ تاسو لپاره تیاری کړي.